او دوی ویل مسلمانانو ویل سمعنا مونږ واورېدل واطعنا او مونږ اطاعت وکړو. دې آیات کې دینه مخې ته د آیات تیر شوی دی لله ما فی السماوات هم ان تبدو کچره ښکارا کوي تاسو ما هغه سو فی انفسکم تاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا تاسو هغه پټوي یحاسبکم به الله نو محاسبه به کوي تاسو سره په هغه باندې الله پاک. چې کله دا آیاتونه نازل شو نو په دې آیات کې خدا نشته دي. موږ پرون بیګا چې کوم دې ترجمه کې ویلو چې دوه قسم خیالات ته انسان ذهن ته راځي زړه ته راځي. یو هغه خیالي چې هغه د انسان غیر اختیاري انسان په اختیار کې نه وي او د زړه ته وسوسه راشي د الله باره کې د پیغمبر باره کې د قیامت باره کې خو د په اختیار سره نه وي نو په دغه باندې خو انسان الله نه رانیسي. دویمه هغه وسوسه ده چې دې ځان ته په خپله باندې راولي لکه د ریا مثال موږ بیګا ورکړو دغه رنګ نور دغه دي یو سړی یو ګناه ویني هغه بار بار بیا خپل زړه ته هغه خیالات راولي په کس سره نو په هغې انسان الله پاک رانیسي. دلته کې خو الله پاک جل شانه مجمل وفرمیل چې ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم خو تاسو په زړه کې کومې خبرې پټې دي او کومې ښکاره دي هغه ټوله محاسبه به سره الله کوي. نو دا فرق پکې الله په آیات کې نه دی فرمایلی چې کم تاسو په کس سره راولئ نو د هغې محاسبه به کېږي په هغې به عذاب درکېږي او چې کوم تاسو په کس سره رانولئ په هغې به عذاب نه درکېږي داسې نه ویلې. نو صحابه کرامو سره غم شو نو دیرال نبي علیه السلام ته ویل د الله پیغمبره الله پاک خدا آیات نازل کړی دی اوسه پورې خو موږ هغه کارونه کول چې کوم زموږ په وس کې وو. نو اوس د زړه د اختیار دا خو زموږ په وس کې نه دی زموږ زړه ته غیر اختیاري یو خبره راشي دا خو موږ هلاک شو. نبی علیه السلام ورته وفرمیل تاسو صرف دا وایئ تاسو د اهل کتابو په شان دي د یهودو نصارو په شان داسې مو چې سمعنا وعصینا مونږ ستا احکامات د الله واورېدل او مونږ انکار وکړو مونږ یې نه منو داسې مو وایئ بلکې تاسو وایئ چې دا ګران احکامات دي خو داسې به وایئ چې سمعنا واطعنا مونږ واورېدل او مونږ د دغې احکاماتو فرمانبرداري وکړله په زړه سره ومنئ او په خوله باندې ووایئ. صحابه کرامو دا وی قالو دوی ویل سمعنا مونږ واورېدل واطعنا مونږ ومنل دا بار بار وینو الله پاک جل شانه نبی علیه السلام ته دا آیاتونه نازل کړل دا وروسته قالو دوی ویل سمعنا مونږ واورېدل واطعنا او مونږ ومنل غفرانک دلته اصل کې دی نسأل المغفرة غفرانک مونږ سوال کو د مغفرت غفرانک ستانه د بخنی غفرانک انت زمونږ بخنه وکي ربنا ای رب زمونږه. نو دلته کې مفسرین بعضې وایي چې دا واو چې کوم دی واو دا زید دی او باباجي وایي چې نه زید نه دی دلته کې سره داسې الفاظ چې ربنا ای رب زمونږه آتنا مرادنا راکې مونږ ته زمونږ مرادونه پوره کړي زمونږ مرادونه راکړي ځکه چې مرادونه مونږ له څوک پوره کوي الله پاک پوره کوي. دلته کې دا واو زید نه دی ربنا آتنا مرادنا یا الله پاک راکې مونږ ته ای رب زمونږه راکې مونږ ته زمونږ مرادونه و الیک او تا طرف ته المصیر درګرځېدل دي یعنې زمونږ واپسې تا طرف ته ده په مرادونو کې هم چې زمونږ مراد نه پوره کړي تا نه سوال کو تا طرف درګرځو نو ته راله مراد پوره کړي او آخرت کې هم چې کله مړه شو وفات شو نو تا طرف ته به درځو تا سره ملاقات کېږي. نو لا یکلف الله چې کله د صحابه کرامو وایي قالو سمعنا واطعنا الله پاک خدا آیات نازل کړي چې تاسو په زړونو کې که پټ دي که ښکاره دي خو د هغې حساب به در سره کېږي خو دا فرق پکې الله پاک جل شانه نه و کړی چې کوم اختیاري دی کوم غیر اختیاري دی فرق پکې نه و کړی. نو صحابه کرام ویرېدل چې غیر اختیاري زموږ زړه ته کومې خبرې راځي نو په هغې به الله پاک موږ رانیزه شي ګران شو. نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل تاسو د یهودیانو په شان داسې مه وایئ سمعنا وعصینا چې مونږ واورېدل او مونږ ونه منل انکار مو ترې وکړو داسې مه وایئ بلکې داسې وایئ چې سمعنا واطعنا مونږ واورېدل او مونږ ومنل. صحابو د زړه نه ومنل چې لکه مونږ دا کوم خیالات چې راځي نو دا به الله پاک لرې کړي دا خبره د زړه نه ومنله او په خولې باندې مو چې الله پاک ستا کوم احکامات دي مونږ یې منو مونږ په اقرار کو او مونږ د هغې فرمانبرداري کو د هغې اطاعت کو هغه کارونه به کو. نو الله پاک جشون پس دا آیاتونه را نازل کړل چې لا یکلف الله تکلیف نه ورکوي الله پاک نفسا یو کس ته یو نفس ته الا وسعها مګر د هغه د وس مطابق. دا خبره پکې مخې ته راله چې دا غیر اختیاري خیالات زړه ته راتلل دا د انسان د وس کار نه دی او انسان الله پاک په هغې عمل باندې نه رانیسي چې هغه د په وس کې نه وي. نو دا غیر اختیاري خیالات زړه ته راتلل دا د انسان په وس کې نه دي. نو الله پاک پس دا آیاتونه نازل کړل چې لا یکلف الله تکلیف نه ورکوي الله پاک نفسا یو نفس ته یو کس ته الا وسعها مګر د هغه د وس مطابق. الله پاک انسان باندې هغه کار لازمي چې د په وس کې وي. ګوره الله پاک وایي مونځ کوئ په ولاړه باندې نشي کولی لوی په ناسته یې کوه په ناسته یې نشي کولی په ملاسته یې کوه په اشاره یې کوه
او بدر لخنه دي نو الله د سنیو چې کو تعالی خيو کو نی خو نو بس او به استعمال نه وي تیمم وکړه په تیمم سره وکړه حج د چا وس نشته دی الله به نه دی پرست کړي چې کار وسی اوشي او د سره د تلو دراتلو خرچه دلته د بچو پاتې کېدو خرچه ور سره وي نو وی تا باندې اوس حج فرض دی نو الله پاک په مونږ او تاسو باندې هغه احکامات پرست کړي دي چې کوم مونږ د هغې بوج اوچتولی شو چې مونږ ته به تکلیف نه ملاویږي نو لا یکلف الله تکلیف نه ورکړي الله پاک نفسا یو نفس ته الا وسعها مگر د هغه د وس مطابق لها د دې نفس لپاره لها د دې نفس لپاره دی ما ته نفس تیر شو کنه لها د دې لپاره دی نه د دې نفس لپاره دی ما هغه کسبت چې د وکړل نو دلته جزا به پټه ده لها د دې نفس لپاره دی جزاء اما کسبت بدله د هغه څه کسبت چې د وکړل خیرن د نیکینا د څه نیکی وکړله نو په آخرت کې بوله الله پاک د دې بدله ورکړي وعليها او وبال په دې نفس باندې ما د هغه څه دی اکتسبت چې د وکړل شرن د شر نه یعنی کو د نفس د انسان نیک عمل کو نو بدله بوله الله پاک نیک ورکي ثواب بوله الله ورکي او کو د چې کوم دی ګناه وکړه نه د ګناه وبال په د انسان باندې شې دا ګناه کړی دی